بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زما نوم ډاکټر آصف اقبال دی او زه لیډرینګ هاسپټل کې کارډیالوجي وارډ کې ایز اسسټنټ پروفیسر کار کوم. اکثر مریضان د زړه مریضان موږ اکثر دا تپوس کوي چې موږ ته څه پرهیز پکار دی او پرهیز کله پورې پکار دی او د څه نه پرهیز پکار دی. نو نن به موږ په پرهیز باندې خبره کوو چې د زړه مریضانو ته کوم قسم پرهیز پکار دی. پرهیز څه ته وایي؟ پرهیز موږ دې ته وایو چې داسې خوراک چې هغه د مریض بیماري زیاتولی شي د هغې نه بچ کېدو ته موږ پرهیز وایو. خو نن سبا د پرهیز خبره بدله شوې ده. نن سبا موږ خلکو ته د پرهیز نه وایو بلکې موږ ته د احتیاط وایو یا د ژوند طور طریقو کې تبدیلي ته موږ نن سبا مریضانو ته د هغې خبره کوو. د پرهیز خبره نن سبا پاتې شوې ده، هغه خلک نه کوي. د څه نه پرهیز پکار دی؟ هسې خو د زړه مریض هر څه خوړلی شي، هر قسم خوراک کولی شي، خو لږ په احتیاط سره او لږ په کم مقدار کې. موږ اکثر د زړه مریض ته وایو چې د غوړو نه پرهیز کوه یا ډېر زیات غوړ شوي نه مه خوره. نو هغه دې د وجې نه کوو چې د غوړو استعمال سره د هغه کولسټرول زیاتېږي او د کولسټرول سره د هغه دا کیدای شي چې د زړه بیماري زیاته شي. نور دې کې څه بله خبره نشته چې هغه ته دې سره هارټ اټیک کیدای شي. ځینې مریض وایي چې ما نن غوړي وخوړلو په سبا ما ته هارټ اټیک وشولو. نو داسې نه ده، دا یو ورو ورو سلسله وي چې وخت سره سره که هغه مسلسل د غوړو استعمال زیاتوي نو څه ډېر وخت پس د هغه ته د زړه مسله کیدای شي یا د زړه مسله زیاتېدی شي. د دې نه علاوه هېڅ قسمه څه پرهیز نه دی پکار داسې مریض له. هر څه به خوري چې کوم کور کې پخېږي، خو دا احتیاط به کوي چې د غوړو استعمال به په خپل پخلي کې کم کوي او د مالګې استعمال به هم لږ کم مقدار کې کوي. د دې نه علاوه د زړه مریض ته پکار دی چې هغه د خپل د ژوند په طور طریقو کې تبدیلي راولي. هغه څنګه طور تبدیلي ده؟ هغه به دا کوي چې هغه به روزانه څه نه څه ګرځېدل کوي چې موږ ورته وایو واک به کوي. 40-50 منټ 45 منټ واک به کوي. خپلې کومې دوايانې چې دي د زړه بیمارۍ هغه به په خپل ټایم باندې خوري. خپل چیک اپ چې کوم میاشت په میاشت د خپل ډاکټر نه علاج کوي د هغه سره به خپل چیک اپ کوي. د دې نه علاوه یو بل پرهیز دی چې موږ ورته وایو چې کوم مریض د زړه مریض وي یا د زړه مریض هم نه وي خو سګرټ څکل چې کوم د زړه بیمارۍ دپاره ډېر نقصاني دی، هغه به خپله هم سګرټ نه څکي ځکه چې خپله هم ورته نقصاني دی او د چا په مخ کې چې څکي نو هغه دپاره هم دا نقصاني دی. نو هغه ته به دا هم هغه کس ته نقصان رسولی شي کوم ورسره نږدې ناست دی. نو دا احتیاط کول دا د دپاره د ژوند سره تړلې خبره ده. دا به ټول عمري دی جاري ساتي. خپل ژوند کې به داسې تبدیلي راولي لکه کور کې به داسې پخلی کوي چې هغه ټولو دپاره مناسب وي. د غوړو استعمال عام خلکو دپاره هم ښه نه دی او د زړه مریض دپاره هم ښه نه دی. نو دا طور طریقې به دی په خپل ژوند کې راولي. دې سره به امید ده چې ده ته فایده وي او دی به چې کوم ده د خپلې بیمارۍ سره په ښه طریقه ژوند تېرولی شي. دې نه علاوه که د زړه مریض سره سره چاته بلډ پریشر بیماري وي نو هغه به د بلډ پریشر دوايانې په ټایم سره خوري. د بلډ پریشر ځان ته څه پرهیز نشته. مخکې به ورته موږ ویلو چې مالګې استعمال کم کا، هغه اوس هم موږ وایو، خو کم کول دې ته وایي چې زیاته مالګه به هغه نه استعمالوي. ځان ته به په سلادو باندې یا فروټو باندې مالګه نه اچوي. نور کوم کور کې چې کوم سالن یا روټۍ پخېږي هغه دې استعمالولی شي. ځکه نن سبا ښې دوايانې راغلي دي. کوم مریض چې خپلې دوايانې په ټایم سره خوري د هغه بلډ پریشر کنټرول وي نو هغه ته نور پرهیز نه دی پکار. مالګه بالکل بندول هغه داسې شي چې مریض خوراک پرېږدي هغه بیا کمزوری شي، بیا ګرځېدی نه شي. نو پرهیز ورته د فایدې په ځای نقصان ورکوي. دې نه علاوه که د زړه مریض سره سره چاته د شوګر بیماري وي نو هغه به د خپل شوګر بیمارۍ پرهیز ساتي. او د شوګر بیمارۍ پرهیز تقریبا هر چاته پته ده چې دې کې خواږه بند دي. خوږې شیان هغه سره شوګر زیاتېږي او شوګر بیا په زړه باندې اثر غورځوي، په ګردو نه اثر غورځوي، په نظر اثر غورځوي. نو د شوګر مریضانو به خپل پرهیز جاري وي او هغه د خوږو نه پرهیز دی. کم څیز چې په خوله خوږ لګي هغه به یا کموي او که بالکل یې بند کړي نو ډېره ښه خبره ده. نو امید ده چې تاسو په دې خبرو پوه شوي وئ. د دې نه علاوه که تاسو څه تپوس وال وي نو تاسو خپل کمنټس کې تپوس کولی شئ، موږ به د هغې جواب درکوو. شکریه.